الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف وایي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم سامعين، يقينا الله جل وعلا شانه عظيم احسانات تی پمنگا. مختلف قسم مخلوقات تی دا اللہ رب کریم پاغ مخلوقات کے اللہ تعالی منتا کرامت والا عزت والا مخلوق چی انسان دے بنی آدم دی پاغی کے پیدا کریو او بیا الحمدللہ ثم الحمدللہ چی مسلمانان پدای انسانانو کې بنی آدمو کې خو کافرون دي کنه. دا شپه ورځ که موږ الله ته سر په سجده کیږو خو د دې خبرې شکر نشو ادا کولی چې الله موږ مسلمانان پیدا کړي. که د کافر سره د دنیوي لحاظ سره هر سړي حسن وسره مال وسره عزت وسره ترقی خدا اس ترقی نه ده. دنیا ترقی څه ترقی نه ده، د دنیا عزت څه عزت نه ده. اصل ترقی او اصل عزت چې ده هغه د آخرت ده. اصل کامیابی چې ده هغه د آخرت ته الله دې زموږ نصیب کړي. نو که موږ شپه ورځ په دې خبره شکر وباسو چې الله ته الحمدلله الحمدلله مسلمانان الله پیدا کړي، کما حقه شکر موږ نشو ادا کولی. او بیا د الله عظیم احسان او نعمت ده په امت محمدی على صاحبها الصلاة والتسلیمات د هغه په امت کې پیدا کړیو، د نبی اسلام په امت کې. دا الله څومره احسان شو. د حضور اسلام په عشق محبت په عقیده د اهل سنت والجماعت مختلف قسم خلق دي. دا الله عظیم احسان دی په منګه. الحمدلله ثم الحمدلله.
الله جل وعلا شانه په موږ ډېر زیات مهربانه دی او د مهربانۍ صحت چې دی هغه موږ ته نه دی معلوم، بلکې دومره مهربانه ذات و چې د پیدایش نه مخکې الله تعالی چې کوم احسانات موږ کړي دي او وروستو او زمونږ د الله نه دا امید دی چې په ورځ د قیامت په الله هم د حضور علیه السلام په خاطر او په برکت په موږ باندې احسانات کوي. د هغه رب هر ټیم شکر ادا کول پکار دی، هغه رب ته توجه پکار ده، هغه رب ته تضرع او عاجزي پکار ده. او داسې رب دی، داسې دربار دی چې څومره پرې غواړي هغه خوشحالېږي. د دنیا باچهان دي که دنیا په لحاظ سره ورسره هر څه وي، یو پیر پسې لاړ شه، دوه پیرې پسې لاړ شه، درې پیرې پسې لاړ شه، اخر غوسه شي. څه تنګول دې راغستی؟ هر چا لپاره که خپل خاصان دي، وزرا دي، امپیاګان، امنیاګان، نور څه چې دي هغو دپاره تاسو ته ښه پته ده هر څه دپاره کوټه مقرر شوي. چېرې ستا دومره دی بجټ کې د هر د خپلې حصې د خپل هر علاقې د هر وزیر ده. الله داسې ذات دی چې هغه څه کوټه او څه حد نه دی مقرر کړی چې څومره د الله نه غواړي هغه خوشحالېږي، څومره ورته تضرع او عاجزي کوي نو الله تعالی خوشحالېږي. او داسې ذات الله تعالی داسې ذات دی. حدیث مبارک کې راځي، صاحب د مشکات دا حدیث مبارک ذکر کوي. نبی علیہ السلام فرمایي من لم يسأل الله يغضب عليه، څوک چې د الله نه سوال نه کوي الله غوسه کېږي. ته زمانه ولې نه غواړې؟ دنیا کې خو چې چا د یو پیر ما تاسو ته ووایي دوه پیرې او درې پیرې هغه غوسه شي، یاره څه تنګولې راغستې دي. د الله نه چې نه غواړې څوک دوا نه کوي الله هغه ته غوسه کېږي. یاره زما دا بنده وایي ما ته سره حاجت نشته. او الله فرمایي حدیث مبارک ته نبی اسلام فرمایي ان الله یستحی، الله حیا کوي. د بندنه الله له حیا ورځي. کله چې دی ورته خپل لاسونه اوچت کي، لاسونه او دی د خدای نه څه غواړي او نبی اسلام فرمایي چې دا لاسونه ورته خالي واپس کوي نو الله وایي ما له حیا راځي. بنده اوس هغه د انسان کمزوري شوه که نه، د انسان کمزوري شو چې دی په صحیح طریقه مثال په طور دوا نه کوي، شرایط نه پوره کوي. لکه نبی علیه السلام ارشاد فرمایي رب اغبر اشعث، و ډېرې تیرې به داسې یو کس چې هغه به دوړمن دی، ببرسری وی او مختلف قسمه عجزه وی او د دې کس دوا قبلیږي او دی به یا ربي یا ربي یا ربي، ای زما ربا ای زما ربا ای زما رب. حضور علیه السلام فرمایي انا یستجاب له، خو د ده دعا څنګه قبوله شي؟ مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، او کما قال علیه الصلاة والسلام. د دې سړي دعا به څنګه قبوله شي؟ د ده خوراک حرام دی، د ده څښاک حرام دی، د ده په بدن چې کومه جامه ده هغه حرامه ده. نو انا یستجاب له، څنګه د ده دعا به څنګه قبوله شي؟ د حرام خور کس دعا خو خدای نه قبلوي. حرام لباس، حرام خوراک، حرام څښاک چې څوک کوي د هغه دوا چې ده هغه الله تعالی نه قبلوي. نو حضور علیه السلام فرمایي چې ټیک ته چې یاره دا په ببر سر دوړمن عاجز او داسې دعا قبلېږي، خو د ده دعا څنګه قبولی شي؟ د ځان د دعا د قبولیت نه ایستی دی. نور الله دعا قبل. الله وایي ما له حیا راځي، بنده ته لاسونه هسې واپس کوم چې د ده به لاسونه تش واپس کېږي، زه په دې باندې ان یردهما صفرا، چې زه ورته دا خالي واپس کړم ما له حیا راځي. او لیس شیء اکرم علی الله من الدعاء. نو حضور علیه السلام فرمایي چې الله تعالی ته د دعا نه زیات عزتمن څیز چې دی هغه نشته دی چې انسان الله تعالی چت کی یا الله یا الله یا الله، الله په دې خوشحالېږي. ما تاسو ته وایي چې هغه خالي ما او تا ته چې څه نه میلاوېږي هغه زما او ستا کمزوري ده. زما او ستا په خوراک کې احتیاط نشته، په څښاک کې نشته، په لباس کې، په کاروبار کې، په بزنس کې، په تجارت کې، په هغې کې موږ دروغ وایو، ملاوټ پکې کوو، بل څه به کوو، بل څه به کوو. نو هغه وجې نه زموږ هغه دغه حرام شي نو ځکه دعا نه قبلېږي.
او بیا چې الله تعالی ستنو الله تعالی تخفل فراق حلال کا، سکات حلال کا، کاروبار حلال، د حرام ودان بچ کا او شرایط پورا کا، بیا الله تعالی یا الله نو الله تعالی حیا ورس دعا الله قبلې. په هر حال محترم نو مقصد دا دی چې داسې رب دې زموږ دومره مهربانه چې ګور هغه نه غواړي خوشحاليږي داغه، او چې د بل نه غواړي هغه خپکی چې زما باندې بل تلاش نیولې، بل سوال کوي، بل ته عاجزي کوي، ما ته ما نه ولې نه غواړي. ګور داسې ذات دی چې هغه زما نه غواړي، یو پیره دو پیره سل پیره زر پیره لکونو پیره غواړه، زه در کوم باندې خوشحالي کوم په دې باندې. ته چې ورته یا الله یا الله، حدیث مبارک کې راځي نبی اسلام فرمایي وای کله چې د بندنه ګناه شي او د یو توبه واسي یا الله ما معاف کړي، او انسان دې چې بیا دې دوباره وي یا الله یا الله، او الله فرمایي زما دا بنده چې ګناه کوي ته پته لري چې بل څوک توبه قبلون کې نشته، زما رب دې هغه توبه قبلې نو ځکه دې ما ته رجوع کوي او ما ته دعا کوي، ما ته आवाज کوي. نو بهرحال او بیا د دعاګانو دومره برکات، د تش بسم الله الرحمن الرحیم د دې حدیث مبارکو کې څومره برکات راغلي، څومره فیوزات راغلي، انسان عقل هغه ته حیران شي. چې نبی اسلام ارشاد فرمایي وای کله یو کس کور ته ننوځي او د کور ته ننوتو سره وای السلام علیکم، مختصر په سلام شرمېږي، سلام نو سلام ویل پکاري. السلام علیکم د کور ته ننوتو سره وای بس شیطان خپشي. شیطان خو هر څه سره موجود دی. شیطان وغیرہ په دې کور کې زما د اوسېدو ځای نشته دی، زما د شپې لا مبیت لنا، دلته مې د شپې تېرولو ځای نشته. اخو چې کور ته راځو نشو السلام علیکم، سلام چې دی السلام اسم من اسماء الله تعالی، دا د الله د نومونو نه یو نوم دی، د الله رب کریم د نومونو نه یو نوم دی. او سلام چې دی واچو بس شیطان په دغه وخت وایي زما دلته د شپې ځای نشته. شیطان دا وخت خپل کړن غاړي یو قسم روان شي. بیا چې کله دې خوراک تکینی او بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله وبرکات الله، بسم الله الرحمن الرحیم دغه دوا بسم الله وبرکات الله دا دعا وایي، نو په دغه وخت کې شیطان بیا خپشي وای لا طعام لنا، دلته زموږ ډوډۍ نشته، خوراک هم نشته، هغه ټول تر رانه السلام علیکم وې او چې ډوډۍ ته کېنه بسم الله الرحمن الرحیم وې، شیطان بیا دغه خوراک ته نشي نږدې کېده. شیطان دا خوراک ته سیټ شي ویلا مبیت لنا ولا طعام لنا، نه زمونږ د شپې ځای دلته شته او نه زمونږ دپاره طعام څه بندوبست دلته شته، نه زمونږ دپاره څکل شته. او چې سلام کور ته ننوځي السلام علیکم ونه، خوراک ته کېنې بسم الله ونه، شیطان ډېر زیات خوشحاله شي، یو بل ته اوازونه کوي راځئ وایي دلته د شپې ځای هم شته، دلته زموږ خوراک هم موږ ته میلاویږي، څښاک هم موږ ته میلاویږي. نو ګوره یو چیپ د بسم الله الرحمن الرحیم دومره برکات. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایي یو سړی د کور نوځي، ابو داود شریف حدیث دی، یو سړی د کور نوځي او د آسان الفاظ وایي، آسان الفاظ ګرانواله پکې نشته. بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله، کور نوځي دا آسان الفاظ، بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله، مختصر الفاظ. ما په خیال چې 5 سکند نه لګي نه 6 سکند کې نه لګي. او نبی اسلام فرمایي چې کله هو اوس یو خبره بیان ساتي، ګوره موږ ایمان داسې پکار دی الله دې زمونږ ته د صحابه کرامو په شان یقین چې الله موږ ته نصیب کړي چې د حضور مبارک د خلې نو صوتي او بس هغه زموږ یقین راشي. اصل څه یقین دی، ګوره که په یقین باندې بسم الله الرحمن الرحیم ته نو دې کوم ډېر غټ زور دی، او که یقین دی نو ټول قرآن ختم کړي الف لام میم نوال او الناس پورې، چې یقین دی نو اسی بس هغه اثر به بیانې د الله او د الله د رسول په ارشادات او یقین ساتل. حقیقت ما محبوب فرمایلی او شو کنه بس ما لپاره بل دلیل نشته چې ما محبوب څه ویلی هغه ټیک دي، آمنا وصدقنا، هغه کې شک شوبه نه دی. نو حضور اسلام فرمایي چې دا الفاظ دی بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله، وای حضور اسلام فرمایي ته یو فرشته आवाज وکي وقد هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان،
وای تا ته هدایت شو، قد هدیتا، تا ته هدایت شو. بس دا دعا چې تا ویله د دې دعا په برکت باندې قد هدیتا، تا ته هدایت شو. ووقیتا، او ستا حفاظت شو. وکوفیتا، او ستا پورواله او ته پوره شوې. درې نعمت شو. او څلورم حضور علیه السلام فرمایي وتنحى عنه الشیطان، شیطان ته لرې شي. شیطان ته دنه روان شي چې یاره په تل تل شي یاره وایي داسې دوا یې وویله چې زه اوس نږدې کېدی نه شم. نو دا یو شیطان فقال الشیطان لشیطان آخر، حضور علیه السلام فرمایي و یو شیطان دی بل شیطان ته وایي کیف لک برجلین، و یاره د دې سړي سره څه کوې وایي چې داسې سړی دی قد هدیا و کوفیا و وقیا، هدایت ورته هم شو، حفاظت یې هم شو، او پوروالی هم شو، ده سره بسې چل کوو وایي. دا یو شیطان دی بل ته هغه فریاد کوي، ګیله ورته کوي ته سره وسې چلو کوئ، تا سره خو هېڅ هم نه کېږي وایي. نو ګوره معمولي الفاظ نو حضور علیه السلام د خو ډېر ښه دواګانې د کور نه د وتو په وخت کې نه کوي. دا جواب حضور علیه السلام ویله اللهم انی اعوذ بک ان اذل او اضل او اذل او اضل او اظلم او اظلم. یا الله زه پناه غواړم ان اذل چې زه ګمراه شم، یا الله زه د ګمراه کېدو نه پناه غواړم، او اضل یا مې بل څوک ګمراه کړي د دې نه پناه غواړم، او اذل او اضل یا الله زه وښویېږم په معامله کې یا ظاهري یا باطني، زه په معامله کې وښویېږم یا مې بل څوک وښویېدو کمې کې، یا الله د دې نه پناه غواړم. او اظلم خدای زه په چا ظلم وکړم، هغه که هر څوک دي، خو خدای چې زه په چا ظلم وکړم زه د دې نه پناه غواړم چې زه چېرته ظالم ونه ګرځم، او اظلم او خدای زه مظلوم ونه ګرځم، بل څوک را باندې ظلم ونه کړي. ان اظلم او اظلم یا خدای د دې نه پناه غواړم چې زه ظالم شم، او اظلم یا زه مظلوم شم، یا الله د دې نه پناه غواړم. ان اذل او اذل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي، یا الله زه جهلکم، زه جهالت وکم او یجهل علی، یا په ما باندې څوک جهالت کوي، خدای زه د دې نه پناه غواړم. داسې عجیب الفاظ د حضور مبارک هغه الفاظ نه جوامع الکلیم کنه، دا د حضور مبارک صفت ده، د حضور مبارک صفت ده جوامع الکلیم، چې خبرې دومره جامعه خبرې، دومره جامع دواګانې چې هغه الفاظ ته انسان حیران شي چې یاره دا کم چناوې کړلی، کم الفاظ د حضور علیه السلام په خوله باندې راغلي. واقعي چې وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، د رب العالمین الفاظ دی هغه ورته اچوي نو هغه ورته القا کوي نو هغه عجیبه نه الله تعالی ورته اچوي. وغه حدیث مبارک چې دي دې ته وحي غیر مطلوب، وحي خفي ورته ویل کېږي نو هر بچی خبرې نه کوي ته چې کلم جمعې مانځل الله شي بالکل په ادب پکې نه ښه، او ما طرف ته توجه ساتي. خو دې دوران کې تاسو اکثر خبرې کوئ نو خاموش پکې نه خپل منځ کې اشارې خبرې دا مسلې موږ تاسو ته کوو ها د دواګانې یادوي. نو بهرحال محترمو چېرې ګوره دا د حضور علیه السلام هغه الفاظ دي. ګوره موږ ته یو څه شی یاد دی، موږ د اسلام نه خبر نه یو. اوس هسې دا وایرس چې راغلو، بیماریانې راغلې، دې نه مخکې کومې بیماري راغله، اوس کرونا وایرس دا پکې لا بل څیز راووت. الله دې موږ ټول په امان کړي. حدیث مبارکو کې د هر شي دپاره دوا شته. نبی علیه السلام فرمایي سحر پاڅئ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. درې پیرې دا دوا ووایه، تا ته هېڅ شی تکلیف نشي رسولی. خو ما تاسو یقین خو به ساتئ که نه، درې پیرې دا دوا سهار وایه، درې پیرې ماښام وایه. بل حدیث مبارک کې راځي مسند احمد بن حنبل حدیث دی، عبدالرحمن بن ابي بکر رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی. دی وایي زما پلار به سحر دا دعا ویلې اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا اله الا انت. دا دعا به سحر به شو درې پیرې به ویلا، او چې ماښام به شو بیا به درې پیرې دا ویلا اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا اله الا انت. خدای پاک زما بدن ما عافیت ماته نصیب کړي، صحت راته نصیب کړي. خدای زما عافني في سمعي، خدای زما په اورېدو کې عافیت کړي. اللهم عافني في بصري، خدای زما په نظر کې عافیت او روغوالی کړي. لا اله الا انت، اله العالمین استانه علاوه څوک د عبادت مستحق نشته. و سهار به شو درې پیرې به زما بابا جان دا دعا وویله، چې ماښام به شو بیا به درې پیرې وویله. ما ورته بابا
هر سهار ماښام د ستانه اورم 3 پیرې ته دا وایي. ګوره هغوی خپل ماشومانو له ذهن جوړو په زوره به وي که نه چېرې دوی واوري او دا دواګانې یادې بابا دا ولې او څه نور دواګانې بیا نورې هغې تپوس مې تېنو کو وی بچیا دا ما د حضور علیه السلام نه اورېدلي نو چې حضور علیه السلام نه ما کله هم اورېدلي نو استنو بسنته زه د حضور علیه السلام په طریقه باندې روان یم. او واقعي چې یاره داسې الفاظ خدای بدن مې روغ وساتي، خدای سترګې مې روغ وساتي، خدای غوږونه مې روغ وساتي، لا اله الا انت. څومره عجیبه الفاظ دي. دا چې چا یقیني الله دې موږ ته یقین نصیب کړي او دا د حضور علیه السلام مبارک دا الفاظ ووایي. هغه ته نه کرونا وایرس ویلی شي او نه بل څه بیماري ویلی شي. بیا نبی علیه السلام فرمایي تا یو بیمار ولید او په هغه باندې یو بیماري راغله ته پټ ووایه، ښکاره به نه وایې، پټ دا دوا وایه الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. یا اله العالمین تعالی تعریفونه دي چې ته دې بیمارۍ نه دې زه بچ ساتلی. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به دغه ته مخاطب شي مریض ته په زوره باندې چې هغه وانه خفه نه شي چې تمام تعریفونه داسې الله لره دي چې تا باندې چې کومه بیماري راغله چې زه د دې نه بچ ساتلی یم او په ډېرو مخلوقاتو کې مال الله فضیلت راکړلی. حضور علیه السلام فرمایي چې په زندګۍ کې به دا بیماري تا ته نه لګي. دا دوا چې تا وویله الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا تا ته به په ژوند کې چې بیماري نه لګي. اعلی حضرت صاحب ته هندوستان کې بیماری په اخر وخت کې بیماری دا ده ډېر ښه ډاکټران دا هر یو علاج جزام دی جزام ورته لګېدل او دا په دې باندې جزام دی هغه به چې څنګه ډاکټر به وي هغه نه ما دې بیماری علاج نه کوي دنه قلار شي ما جزام ماته نه دی و ډېر ښه هر ډاکټر به راته هغه کشران ورته وي یاره جي هر ډاکټر دا قلار شي ما باندې جزام نه لګي نشته. اخر کې چې طبيب راغی هغه تشخیص وکوي بالکل تا ته جزام نه دا بل مرض دا وي چې دا علاج مالو کوي وی دا ولې وی ما یو جزامي مرض لیدل او ما دا دوا ویلو زما عقیده او یقین دی چې الله تعالی په ما باندې جزام مرض نه راولي ځکه ما یو جزامي کس لیدل او دا دوا مې ویلو الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. زما یقین دی چې الله تعالی په ما باندې دا بیمار جزام مرض نه راولي هغه قشان دی وکړه ټیک وه دا ډاکټران نه پوهېدل دا څومره چې راغلي زما بیماري بله لري دوی کیندې پوه شي. نو په هر حال زما مقصد دا دی چې ګوره د حضور علیه السلام دواګانې د حضور علیه السلام حدیث مبارک دا ذخیره ده قرآن ذخیره ده په یقین سره نبی علیه السلام فرمایي وفي فاتحة الكتاب شفاء من كل داء په سورې فاتحه کې د هر مرض نه شفا ده من كل داء الحمد پار چاله ور ذکر خو یقین ما تاسو مې سیز یقین دی په سورې فاتحه کې د هر مرض نه شفا ده. نو په هر مرض کې خو کرونا وایرس عمره نو یا څومره کینسر دی که دغه پکې راغی او که نور څومره بیماریانې دي چې په هغه وخت کې نه حضور اسلام فرمایي من کل داء هر مرض نه دی کې شفا ده. نو یقینا چې کوشش کول پکار دی د الله د دین سره د الله د جماعت د کور سره د مانځه سره د دې سره ځان وابسته کول پکار دی. اخر وخت فیتنو دور دی د فساد دور دی قسم قسم بیماریانې راځي امتحانات راځي خدایات ساتي چې څومره الله ته متوجي وي نو دا بیماری او تکالیف او دا خو راځي خو خدای پاک بیا د هغې د برکت اسانۍ د هغې او چې څومره لرې وي نو هغو نه به درته بیا ګرانېږي. څومره یو روایت کې راځي وایي چې انسان په صحت کې د الله عبادت کوي مونځ کوي یا الله یا الله هر مانځه پسې دوا کوي نو وایي فرشتې د ده د اواز پېژني چې ته باندې تکلیف راشي وایي فرشتې ویره دا ډېر اشنا اواز دی ښه فرشتې یا الله رحم وکړي یا الله رحم وکړي دوا قبوله کړي خو چې دا نه او د باندې بیا تکلیف راشي دی یا الله یا الله یا فرشتې یاره سړی خود غرضه دی دته ته په صحت کې الله نه دی یاد کړی وایي زه خدای په خبره کړم که درکې او که نه درکې موږ دې کې څه نشو ویلی ناشنا اواز دی تا ته د مخکې خدای نه دی یاد کړی وایي نو خپل ځان د خدای سره اشنا کول د فرشتو سره اشنا کول د مانځه پابندي کول په پابندۍ سره مونځ کول ګوره منځونه چې موږ دا خو فرض دی ما تاسو دا دعاګانې ټول په مستحباتو کې راځي موږ فرض زموږ څومره کمزوري دي موږ مانځه په پابندي نه کوو قرآن درس ته کوشش کوئ ماښام موږ دلته درس کوو نو تاسو کوشش کوئ 10 منټه 15 منټه تش دا ته واورئ یادول جدا مسله ده څوک ترجمه کوي خو په خپل ځای ده د قرآن درس تش اورېدل ستا عبادت شو
یو مسله دی یاده کړه، ما د مانځه پکې یو مسله وکړه، د دوانو پکې وکړه، د جنازې مې پکې وکړه، بل څه وکړه، او تا یې کړه ستا د 1000 رکعات د نفل ثواب وشو. ته څه کوې؟ تا ته ترجمه یاد نشي، ثواب خو دې شو. مازدیګر انشاءالله موږ مشکات شریفه درس پکوه پاتې شوی، ورځې کې لنډې ټیم مختصر بس انشاءالله هغه به هم کوو. کوشش کوو چې یو حدیث مبارک ووایو. حضور صاحب حدیث کې ډېره پیدا، قرآن کې ډېره غټه پیدا. الله تعالی دې موږ د عمل کولو توفیق راکړي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير. او دا د رجب میاشت شروع د زبرګه نن درېمه وه. نو نبی علیہ السلام اسیم دې میاشت په شروع شو، نبی علیہ السلام په دعا کوله اللهم بارک لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. خدای په دې رجب کې او په شعبان کې موږ ډېر برکت کړي، دا زموږ لپاره برکتی کې، او رمضان ته موږ ورسې. دا د حضور علیه السلام دعا وه. د مشرانو به چې دا میاشت شروع شو هلکه زبرګه شروع ده، او د مانځه کوشش کوو د دې به زور لګو. نه حقیقت ته زبرګه میاشت ته موږ ځکه وایو که نه چې جهالت د زمانې نه به هم د دې ډېر غټ احترام او قدر کېدو. کم 4 میاشتې چې محرم میاشتې دي چې یوه زبرګه ده، او 3 بیا د روژې نه وروسته 3 میاشتې دي، نو په هغې کې یوه زبرګه ده محرمو میاشتو کې راځي. نو کوشش کوئ چې یاره د مانځه پابندي د الله تعالی د ذکر الله د عمل کولو توفیق. سنتو ته